د معاشري هغه ټولنې چې یو غریب وي او یوه لویه طبقه ده د هغې پکې ما کاسي کړی وو او یو ځای مې ویلی وو چې ستا بچي هغه په محلونو کې وده کېږي او زما بچي چې دي نو هغه په باران کې خپل په دغه سسېدلې بلۍ ته او سسېدلې چت ته ناست وي. تلی تلی مې د چا سره ژوندون غږ کوم خو نه راګرځي بیرته ژوند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زه کامران جان یو ځلې بیا تاسو سره په یوې نوې خپرونه کې حاضر یم. کتونکو دا وخت موجود یو د داسې شخصیت سره چې د تعارف محتاج نه دی، ادب سره تعلق ساتي، عدنان انیس ګل صاحب سره. د دوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا دو شاعرۍ ته څنګه رالل، اوسه پورې څومره لیکل کړي دي. راځئ موږ سره اوسئ. د اول سر کې خو ستاسو مننه کوم د اباسین ټي وي څومره هم چې تاسو دغه کتونکي دي هغوی ته خیر اغلاست او درنښت مینه بخوم. عدنان انیس ګل یم د سوات په سرخار منګوره کې یا په منګوره کې په شریف آباد کې زیږېدلی یم. هلته مو خړپوسې کړي دي او د هغې ځای نه مو ژوند دغه آغاز کړی دی تر دې ځایه راورسېدو. شاعرۍ ته څنګه رالی دا تپوس اکثر ډېر خلک کوي چې شاعرۍ ته څنګه رالی. دا خدایي صلاحیت وي، مطلب د خدای د طرف نه ورکړی وي. انسان څنګه چې مونږ دغه یقین لرو چې د دنیا هر انسان هغه بدل خدای پاک پاکي چې کم دغه صلاحیتونه دي او بدل وي. ما کې هم دغه صلاحیت و چې شاعرۍ طرف ته مطلب زما دغه خلق خوښېده او ورسره کېناستم پاڅېدم. بیا د وخت سره پخپله وشو چې ځان مې داسې فیل کو چې زه هم یو شاعر یم. د لیکلو خبره زه به دا ووایم چې په څه وخت کې ډېر لیکلو خو انسان چې څومره سنجیده کېږي د وخت سره په وخت تېرېږي نو بیا ورته خپله غلطیانې مخې ته راځي. نو ما ته هم داسې بلا ډېرې غلطیانې خپل مخې ته راغلې. اول خو لیکل ډېر اوس کم شوي دي نو شته سلک ډېر شته او خدای دې وکړي چې نور هم نه غزل هیر رانه دی خو خیالات راته موضوعات یاد دي. داسې و مطلب دی دوو زموږ د معاشرې هغه ټولنې چې یو غریب وي او یوه لویه طبقه ده د هغې پکې ما کاسي کړی وو او یو ځای مې ویلی وو چې ستا بچي هغه په محلونو کې وده کېږي او زما بچي چې دي نو هغه په باران کې خپل په دغه سسېدلې بلۍ ته او سسېدلې چت ته ناست وي. شاعران خو بل خوښېږي او ټولو ته درنښت احترام لرم. د کلاسیک د دور نه واخله او تر اوسه پورې څومره هم چې شاعران دي ټول مې خوښېږي. خو زیات چې دی نو هغه صاحب شاه صابر صاحب مې ډېر خوښېږي. ډېرې کړي دي. دا داسې فیلډ دی چې په دې کې ته وخت په وخت باندې بلا ډېرو استادانو سره ناستې کوي او د هغې نه تېرېږي. بل دا د خپلو همزولو نه مې هم زده کړي دي. ما زه ځان په دې خوشبخته ګڼم چې ما هر څیز ته د زده کړې په نظر کتلی دي. نو که داسې ووایم نو بیا به ډېر استادان شي خپل همزولي د څنګ یاران مې هم استادانو کې راځي چې د هغو نه هم ما ډېر څه زده کړي دي، ژوند مې ترې زده کړی دی. مې ډېر زیات خوښېږي. نور خو ټول شعر داسې حیثیت لري لکه اولاد، خو هغه دی چې تلی تلی مې د چا سره ژوندون غږ کوم خو نه راګرځي بیرته ژوند. دې شوګیرۍ زه عادت کړی یم، خاموشه شپې زه عادت کړی یم. که چېرته لاړ نه شم نو خوب نه راځي، د چا کوڅې زه عادت کړی یم. لومبۍ مړۍ راله په خوله کې راکوي، خپلې بیبې زه عادت کړی یم. او لولم یې زه په څو څو واره باندې یوې قصې زه عادت کړی یم. او ګوره په مړاو مړاو سترګو ګله تا خو په دې زه عادت کړی یم. داسې شعرونه دي چې که څه زمونږ د یو بل سره سمې هم نه و خو ستا زړه ډک و، ستا په زړه کې اړوځی هم نه و. یو فرشتو دومره عذاب په یوه غنه باندې هلته خو زړونه ماتول هډو څه شی هم نه و. ځان په جنګ یې متاورې که نه، ړنګ یې مړنګ یې متاورې که نه، ستا نه بغیر په ساستو مانه یمه، په ژوندون تنګ یې متاورې که نه. زه یو قید شوی روح له ډېرې مودې وجود کې تنګ یې متاورې که نه. او د چا د لاس غېږې ته سم کړېږم، یو خواره ترنګ یې متاورې که نه. لکه د مړي د مودو بې څوکه تا پسې څنګ یې متاورې که نه. لوګی لوګی شم الوزم بیرته، مثال د بنګ یې متاورې که نه. په تا مین څومره یم ووایمه، لکه پتنګ یې متاورې که نه.